فرمای و اذ قال او هر کله چې او فرمایل ربک استرب للملائکه فرشتو ته انی جاعل چې بشک زو پیدا کوونکم فی الارض پزمکه کې خلیفتا یو خلیفہ لاره. خلیفہ د چا خلیفہ بي؟ بعض خلک کوي الله پاک د انسان خپل خلیفہ پیدا کړی، خپل نائب پیدا کړل. خبره غلطه ده. د الله پاک هیڅوک نائب نشته دی، خلیفہ د الله پاک نشته دی. خلیفتا ان سلسله الخلیفه بعضها لبعض. د خلیفہ مطلب دا دی چې الله پاک پزمکه کې یو سلسله د خلیفګانو پیدا کړل چې یو کس په بل خلیفہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا چوي یا خلیفۃ الله، هغه ډیر غصه شو، ورته وی لا تقل خلیفۃ الله بل خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم. ورته وی ما ته د الله خلیفہ مو، زه د الله خلیفہ نه ما، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ. زکه د نائب کار خدای چې کله اصل خلیفہ اصل کس موجود نی نو نائب چې کوم دی الته کار کی. لکه مثال په تور امام موجود نی، داغه چې کوم نائبي، داغه چې کوم مقام کسي نو هغه ورمخ کی. ځکه چې امام موجود نه دی، د کرنګ دی یو جماعت امیر موجود نی نو نائب امیر داغه کار چې کوم دی سنبال کی، داغه په ځای باندې کار کوي. نو الله پاک جهو هر ځای کې موجود دی او موږ د مرای د رګونو نږدې دی او هر ځای کې موجود دی الله پاک جل جلاله. نو داغه خلیفہ ته ضرورت دی. نو دا ترجمه خلک غلط کوي او اوس پورې موږ هم دا ترجمه کوله چې دا د الله، نو خدا د الله خلیفہ نه دی بلکې دا د یو بل خلیفګان الله پاک پزماکه کې پیدا کړی. دا الله خلیفہ نشته ځکه چې الله ارزه کې موجود دی او چې الله پاک باندې فرا ناراضي، چې الله پاک چې کوم دی چوټی نگی، الله باندې خوب ناراضي، د خوب جوټه په ناراضي، پر کالی په ناراضي، هر ټیم چې کوم دی موجود دی. دا الله خلیفہ ته ضرورت نشته. الله پاک جل جلاله دا پزماکه کې د یو بل خلیفګان پیدا کړی.